او دا چې دی صاحبانو دا یو بل سوال دام زمونږ په دغه پروګرام کې ستاسو محبت کوونکو کتونکو دا سوال کړی یو دام رمضان کریم سره ریلیټډ دی، رمضان کریم سره تعلق ساتي، ډیر اهم سوال دی او دم خپل ځای نوم وغیره نه دی ښودلی، خو سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب رمضان کریم مبارک دا میاشت انشاءالله تعالی را روانه ده، مثال کې طور په یو زنانه ده او هغه پریګننټ ده، یعنی هغه حامله ده، حمل دی بچای د هغې په خېټه باندې دی، نو آیا رمضان کریم روژې حاملې دپاره څه حکم دی چې آیا په رمضان کریم کې د حامله ښځه روژې ونسي که ونه نسي؟ دا سوال یې کړی دی. نو زما صاحبانو دا یاد لرئ دا کوم رور چې سوال کړی دی هغه له زه د شریعت په رڼا کې جواب ورکوم، دا دی واوري او تاسو هغه ته د شعر په ذریعه باندې ورسوئ چې کومې زنانه دي. جواب دا دی چې کومې زنانه دي رمضان کریم کې دا اوس او هغه حاملې دي، پریګننټ دي او هغوی ته چې دی تکلیف دی خامخا دا حامله کېدل یو زنانه دپاره او پریګننټ کېدل دا یو ډېر سخت وخت دی په هغې باندې، یا ډېر تکلیف ده سیز دی، دی وجه نه د والدې صاحبې حقوق په خپل بچي باندې دا ډېر زیاتي یقیني خبره تکلیف والا سیز دی. خو جواب دا دی چې که چېرته دا حامله ښځه دا کومه چې پریګننټ ښځه ده بچی یې په خېټه باندې دی، که دې ته د روژو نیولو په وجه باندې تکلیف رسی، دې ته تکلیف رسی یا د دې بچي ته تکلیف رسی، مشکل ورته اسم چې د شریعت مسله هم دا ده، یو حامله ده یو مرضعه ده. مرضعه ویل کېږي تی ورکوونکي ته چې کومه زنانه تی ورکوي ماشوم له، دوی ته چې دی بالکل په شریعت کې اجازه ده چې دا د روژې منسي، خو نه نیولو دا مقصد نه دی چې بیا ورته معاف دی. یعنی په رمضان کریم کې دا که تکلیف ورته میلاوېده یو حاذق لیډي ډاکټر یا ډاکټر وه هغې ورته ووي چې راته روژې مه نیسه، ستا د حمل دا بچي ته تکلیف دی یا ستا ته تکلیف دی یا ستا بدن کمزوری کېږي ورسره، نو بالکل حاملې دپاره یا تی ورکوونکي ښځې دپاره هم دا بالکل جایز ده چې رمضان کریم کې د روژې ومنسي او په دوی باندې هېڅ ګناه نشته، په دوی باندې هېڅ وزر نشته دی، بالکل جایز ده روژې د وخوري. او ځکه چې اوس یو تی ورکوونکي ښځه هغه خوراک ونه که نو په هغې کې بیا پی شوده ماشوم دپاره خامخا نه موجود، هغه خو غذا په وجه باندې په زنانه کې پیدا کېږي، نو بالکل روژه د وخوري. خو په بعد کې چې دا ماشوم د پیو نه منع شي یا د حامله ښځه حمل هغه ماشوم پیدا شي، بالکل څنګه چې رمضان کریم روژې ما په تا باندې اداءن فرض دي همدغه رنګې په دغه زنانه باندې قضا فرض ده، سیم ټو سیم قضا یې فرض ده، بالکل د دغې روژو قضا به بعد کې بیا راګرځئ. خو فی الحال حامله ښځه په رمضان کریم کې که هغې ته جسماني یا حمل څه تکلیف وغیره ورته وي نو دا روژې بالکل خوړی شي او ودې خوري او خپل ځان او د حمل خیال د وساتي. شریعت انسان له ډېر عزت او احترام ورکړی په هر صورت کې، نو بالکل روژې د اخري او د هغې نه بعد چې کله رمضان کریم تیر شي د هغې نه پس د بیا قضا را وګرځئ. او په دې ښځه باندې دا ښځې بعضې وخت کې وهمیانې چې ګناهګاره به شم، هېڅ ګناه په دې باندې نشته دی چې دا رمضان کریم روژې وخوري، خپل ځان او حمل خیال وساتي او بعد کې بیا د هغې قضا راګرځئ به فرض د قضا یا هېڅ خبره نشته، بالکل جایز دي. ګرانو کتونکو دا چند سوالاتو د خلکو د ستاسو د طرف نه هغې جوابات ما ورکړه. امید دی الله تعالی نه چې مونږ او ستاسو به دا کاوش او محنت قبلوي، مونږ له به ثواب راکړي، مونږ له په ویلو باندې، تاسو له په اورېدو او په شیر کولو باندې دا شیر کړی دي خلکو ته چې د خلکو ته د خپل جوابات ورسي. خدای پاک د مونږ او تاسو له د دې کاوش او محنت اجر او ثواب راکړه. انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې داسې ستاسو طرف نه سوالات دي، هغې جواباتو سره به انشاءالله تعالی زه بیا یو ځل په سکرین باندې راځم، ستاسو جوابات به در کومه. هغې وخت پورې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.